د مرګ نه وروسته په قبر کې سړی ژوندی وي او که مړ وي، چې که تاسو خیال وکئ زمونږ دا ملک د هر قسم فتنو مرکز دی. یو فتنه پکې اوس بلا برپا کېدو والا ده چې ای په دین ختی دي چې د قبر عذاب نشتا او په قبر کې ژوند نشتا. نو ما دا خبرم تاسو ته عرض کړې وه چې دا خبرې به په دې ملک کې اچا نه وی کړې، خو که د دې ملک قانون صحیح وی، قانون صحیح وی او په مذهبي بغاوت باندې سزا ورکړې کېده، بیا به یې چا نه وی. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه وروسته ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلایل ویلی دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. که تاسو خیال وکئ د مرګ نه وروسته ژوند نشته، دا کمیونسٹ دنیا چې کومه ده دا د هغې عقاید دي. او په پاکستان کې د هغې ایجنټان ډېر زیات دي، نو هغه لګیا یي چونکه زمونږ ملک کلی طور دین نه لرې او دین نه عاري دی. قرآن او حدیث دې قوم ته زده نه دي. لا محاله هر یو بې دینه فرقه په دې قوم کې ډېر ښه کار کولی شي، ځکه چې هغه قوم کې ډېر ښه کار کیږي چې کوم قوم د خپل دین نه ناواقف وي. نو زمونږ عوام طبقه قطع نظر د ملیانو نه دا د قرآن او د حدیث نه ډېر لري دي، اوري ورزي ورته ناست دي، لیکن اورېدی صرف دغه وخت وي، بیا ګنټه پسې په دماغ کې هېڅ شی نه وي ناست، پوی پې نه وي چې دا ما څه اورېدلي وي یا ده څه و. دا به هله کېږي چې مسلمان قوم اول مذهب زده کړي، عقاید زده کړي، ځکه عقاید چې دي دا زده کول هر مسلمان ته فرض دی. عقاید د نه زده، بنیاد د یو شي نه وي، پاس پې چې ته دیوال ووهې نتیجه یې دا چې سردلان دې به راوغورځېږي. عقاید چې دي دا بنیاد دی، او بنیاد نه و نو قوم د قوم تباهي. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې دپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه؟ بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي،
نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي؟ که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي؟ عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی موم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شي، مړ بم ورته نه وي، دا مړ نه دي، بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي، یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله، دوی ته رزق ورکړل کیږي، دی خوشحال وي په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي. عزیزان د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوېده، قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړېده. دا چا ویلی دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندی کو. داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو، مړی به را ژوندی کو، تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي، نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل. یو مړی را ژوندی کو، د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو. عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر وې صاحب نور خبر نه، خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ. نو یو دوه کسان رال د الله د توحید تپوس را نه وکړو، ما جواب ورکړ، اغي لاړ. بیا نور کسان راله، اغي لاس را کو، ستړي مشي را سره وکړه، اغیم لاړ. دا لاړ کم طرف ته؟ خي طرف ته. زما په قبر کې یو کړکۍ وه، په هغې به را ننوته او بیا به ووت. ماړه کې خیال وکړو چې ته څه کوې په دې تور سوړه کې چې پروت یې، تم ورپسې وځه. وی چې په کړکۍ زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولی پکې بیږي. نو ما خیال وکړو چې د مازیګر ټیم دی، مونځ کوم. دام حدیث کې راغلی چې سړی مړ شي او خاخي کی، نو که نیمه شپه مي نو په قبر کې په ده زیړی مازیګري، نیمه شپه دې خخ کو، او چې خلق تلار شي نو لاندې په ده مازیګر. دی وایي چې ما مټې ونغښتې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکړم. وی یو جنۍ راله او زه یې رستو نه ونیوم چې دلې مونځونه نشته، اودس مه کوه. وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته، دا ته څه وایې؟ وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه، د هغې غاړه کې هار و، هغه هار اوشلېدو. چې اوشلېدو جنۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هلکې چې دا هار ماله جوړ کړي. وی کېناستم، د تار یو سر هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو، مرایم پکې اچولې او خپلو کې م خبرې کولې. هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت.
سلور زرا کاله پکې تیر شي. مولانا وی ہزار عیش تصدق کو نمز قطرہ غم، ہزار عیش تصدق کو نمز قطرہ غم، کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق. وہ زرگنا خوشحالی دے د یو ساس کی د غم نہ قربان شي. عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده، پویم نشي او پې وخت تیر شي. او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي سونه کاله خوشحالي دی بیا هېرئ. ته بړه کې وی چې تا خوشحال لا کله وي. نو زما عزیزانو د قبر معامله چې ده دا الله پټه ولې ساتلې ده؟ پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سوری شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې، پکار دی چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو دو قبرونو تیر شو، واپس راو ګرځېدو. صحابه ته یې فرمایل چې واورئ هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي، لیکن بظاہر سلویه گناه نه و چې دوی په خدای نیولی دي، لیکن دا غبې نیازی ده. یو دو گناهونه دې دواړو کې وو په الله سخت را نیولی. اے صحابه که د دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړی نه ښخوئ په ځمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی وی چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته ښودلی او یاره مې دا ده چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه وروسته په قبر کې دا سختۍ دي نو مړی به بیا ښخوئ نه، بار به پروت وي نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وی چاہتا وی الذین یؤمنون بالغیب. نو اعتبار هغه ایمان لئی چې هغه ایمان بالغیب وي، چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چې صحابه دا دوه مړي چې دي دا یو د تشو متیازو نه به ځان بچ نه ساتلو. تشي متیازې به چې وکړي او دس به نه وچولو هغه ساس کې به په بدن پرېوته نو د مرګ نه وروسته الله په دې رانیولی دی. او بیا یې وفرمایل چې استنزهوا من البول. اے صحابو تاسو د تشو متیازو د څاڅکو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د څاڅکو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی دی. څوک ویلی شي یو سړی ما ته وی چې یاره جي په دا دومره معمولي خبره ډېر رونیو. ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا،
بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولې. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډیر زیر راځي کمزور یم منځ نشم کوله لکه زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې داسې وی ورته وایي چې منځ مه کوه معاف. څو ورځې تېرې شو بیا یې زوی ته وی چې بچیا خدای ته ووایه چې لږه ښکلې غوندې نامې خو دې ډېرې دي خو یو ښکلې نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته ووی مور ته دې ووایه چې هغه وایي چې زما ښکلی نوم چې دی بې پروا دی. چې مور ته دا ټکې وکړو مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کم. ویلې ولې؟ وی د هغه نوم چې بې پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم. څوک ویلی شي چې دا ولې؟ چا مجال دی چې خدای ته ووایي چې دا ولې؟ پاکستان کې وګوره ثابته اسمبلی ده 300 کسان. زمونږ صدر صاحب وایي چې دا بل پاس کوي چې 8 کاله مې څه کړي دي دام روا راتلونکي 5 کالو چې څه کومه دام روا دا بل پاس کوي. ټولو خړې خولې نیولې دي اوس په پرتوګي نه پوهېږي چې وکړو نو څه وکړو. یو هم سړی دی نن ستا د ټول ملک 300 ممبران ورته کړت نشي کولی. نو یو خدای چې د ټول کائنات مالک دی د کمې مور راوړی به هغه ته کړت وکړي وبه ویلی شي. نو خدای دې تاسو ته خیر پیښ کړي مونږ ته خیر دی انشاءالله. ملیانو ته ټول عمر خیر په جماعت وی هیچ آفت نه رسد گوشه تنهایی جماعت له بلا نه راځي او ملا د جماعت نه نوځي. مونږ ته خیر دی د ځان خیر غواړي. یو بل آفت در باندې نازل شو د دوایانو کپنه یې وګوره پرسنټیج یې کم کړو. اوس په دې خو پوهېږي که نه چې دوایي ګرانه راکړه دا چل خو درځي. څوک راشي دا د مولیانو دکان دی ځکه یې دوایي ګرانه راکړه. یعنې که ګیر خریلی په دا سپېږمو کې کوتک در ومنډي خیر دی خو که مولا هسې دغه وکړه دا د مولیانو دکان دی. دا مولیان به ستاسو کپۍ چیچي تماشې به کوئ د ځان دوی به په ډب که ناست دي او تاسو به خدای رانیولي یې. دوایي دنیا وګوره پرسنټیج کم شو. چې پرسنټیج کم شو کارخانو والا خپل پرسنټیج کم دکاندار به اوس د روپۍ شی په 3 خرڅوي. اله به دکان کې دی شي او دکانداري به کېږي که نه به کېږي. خبر یې تاسو پوهېږئ چې څه پرسنټیج کم شو یا پرسنټیج څه ته وایي په دې پوهېږئ؟ خبر نه دا بل عذاب در باندې نازل شو. اوی د ملک وزیر صحت ته چې دا ولې دې داسې وکړه؟ کارخانو والا راونیسه سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کا چې دوایي دې ولې ګرانه کا او پرسنټیج دې ولې کم. ولې تاسو نه یې اورېدلي په دې 10 کاله کې چې یو سرمایهدار دی حکومت رانیولی او ځوړند کړی؟ اورېدلي هم دي چېرته؟ دا م اورېدلي غریبان رانیسه دغه دا څه ورته وایي
خوار رانیسا چابڑی مار رانیسا سبزی والا رانیسا غټي غوخي والا رانیسا دا الا کافر دی الا کافر دی سرمایدار ولا دوی لاس نه دی وړې تر اوسه کارخانه‌دار ولا لاس نه دی وړې تر اوسه ارزانی په ملک په غریب نیو ناراضي ارزانی په ملک په سرمایدار نیولو باندې راځي ګرانی غریبان نه راولي ګرانی سرمایدار راولي د پاکستان قومه په خړ سیلاب یوړې شي په خبره ځان پوي کوي لږ غوګونه کولاو کوي چې دې سرمایدار استاسو تیکی وخوړي غوخه درنه وخوړي دا ډوکو مغز درنه وشپېلولو په ځان پوهېږئ نه او مغه سرمایدارو ته بیا ټوکرای ټوکرای کېږئ د هغوی اجرو کې جارو وهئ او د هغوی د آسونو خاشړه پاکوئ او د هغوی په موټرو کپړې وئ هغوی له دروازې لرې کوئ د خان موټر چې راشي 3-5-6 غریبان رامنډه کې ورته لري زه تاسو وینم نس خدای پیژندلی یی غریب لدیم چرته ور لري ړوند په لاره رواني چرې د لاس نه ونیو چې دا غریب څه ونه وایي ونیو چرته سرمایدار له د موټر دروازې لرې کې او د ګراج دروازې ورته لرې کې او ړوند د لاس نه ونیو چې دا چرته څوک نه وایي نو ګرانی غریبو نه دراوست ګرانی په دې ملک سرمایدار کارخانه‌دار کوټیداران دا خلق راو ملک د دوی د لاسه تباه زمونږ د لاسه خو ملک نه مونږ د لاسه ملک نه دی تباه مونږ نه زیات دوستان د دې ملک بل څوک نشته زه د ملک او د ملت ځان نه لوی دوست بل څوک نه ګڼم پاکستان زه آباد په دین او مذهب او اسلام غواړم پاکستان آباد زه د ښځو په عیاشۍ او لوفرۍ نه غواړم نو ځکه بجلیګر مولا خراب دی پابندي پې ولګوئ دا پې وکړئ دا قیامت کې و به ما سره ودرېږئ که نه ودرېږي نو زه به څه وایم زه به وایم چې وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زبان میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری اخو دنیا وا چې تا پکې زما جبه بنده کړې وا او ما ته دی ویل چې خوځې بنا ا دنیا وا اوس دلته یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری داد قیامت ورځ د دنیا ټول آزاد دا اللہ عدالت کئی او جناب محمد رسول اللہ وکالت کئی یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری دلته به زما دعوا اورې زما پتا دعوا دا نو زما دعوا با واورولې شي بیا به تا ته ویلې شي چې ته جواب دعوا وکړه د دې دعوې جواب وکړه بیا به ته څه کوې دا یاد لرئ دنیا کې دې چې کم زیاتی په چا وکړو قیامت کې به د هغه په تا دعوی او ته به بیا جواب کې دنیا کې زورورې خانې نواب حکومت ته لاس کې دی ډنډه دې لاس کې ده
ज नशम वेले क़यामत के वक्त संगा चल की खबर परोसा काले दे बाड़े तलम द नवाबानो कब्रुनो तवारा गमदास वर्तोदरे दम दा शेर में वर्तवे जा गौरे गरीबा पे नजर डाल बाइबरत खुल जाएगी तुझ पे सब दुनिया की हकीकत इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूमत इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूमत बादशाह कबर लवर्शा चस्ताद हुकूमत को लो शान चशु कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है परुंच द गुरूर और द कबर न डकवे आ गुरूर नन चरता ऐसा है सर वो तेरा ताज कहां है स्तागा ताज से शुचिताब पे नास कोलो अच्छा बादशाहान नवाबान खान बादरान दा प्रातदीदास माल कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है गुरूर सिर्फ द खुदा द जात सरफन किब्रियाई सिर्फ द खुदा द जात सरफन के बल्ला चोक दे चाब मुई जानते चजम चशे तो चशे तो वो पगावे रहे प दौलत मिनट के बेदर ना खुदा वाई प बदन मिनट के बदे फालज हुई मुतियाजी बखपले ने शूटिंग गोले प मठो सड़ी दी ढेर दी तू गके बदर बांधे राशि टोल बफनाशी आवाज बपातिश तो गरूर चशे तो खुद बंगड़ो बारे बंगड़ी वाला नास्तवा मंग मलंगान दरवेशान दस मुहर्रम दे जलसी दी तस बड़ेरे जलसे आओ रहे जमुंग जलसे इनकी गेदार अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत मंग पहुंचे उगे खेटी जलसे शियागानो बरेलियान दमड़े खेटी जलसे लखुना रुपए पे लगे मुंग पोगी खेटी जैसे मुंग दी जुमातुनों के चंदी को पागे बांधे लाउड स्पीकर और दराए मराए दा जोड़ा रा जोड़ो लसपिंजल 1000 रुपए पैदा को पदे लकनन चंदबम आगा सिलसिला की टकमारी मको टकमारी समय पैसे वर कई दा दे इमाम हुसैन पयाद की जलसो द पारा दे खबर दावा अजीजान चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लोए मुखबिर सादिक बल चौक के देश मामला द खबर दा पैगंबर वेले कुरान वेले बल्कि पैगंबरम न दवे मर्ग न रोस्तो सड़ी सरब कब्र की चकीगी दा खुदाई वेली नो का खुदायम दरुग जिनसी पदे कायनात के नो बल्ला रिश्ती ने चौक बल चौकता
नन पदे मल्क हवा दा चाला कबर अजाब निश्ता कबर के लांदे څه نشته दादी मुलियानो اسه ډکوسلی جوړی کړی ماتا یو خان ماته وی چې یاره دي دا قبر مبر کې چې څه شي نو دا رښتیا د خانانو د خبرو تاسو خو خدای په خیر کله سوچ کوي د دې خبرو تم خیالي دا قبر مبر چې قبر مبر خیال می ورته دا قبر مبر یا دا اجیان مجیان وای دې څنګه اجیان مجیان دین مين ها دین مين تا خبرې کوي اوس تو ګوره چې زه وایم دین مين نو خدای به په دې خپکیږي که خوشحاليږي به که زه تا ته وایم چې خان مان زه داسې وویل د ده بړه پړه کوچ وي که نه وایي به زما انسلټ وشو بېعزتي مې وشوه ته وګوره ما ته وایي چې خان مان دا سړی ولې خراب وایي ما ته وایي خان مان او د خدای شعایرو ته ته وایي حج مج دین مین ٹھیک ده په دې به خدای نه خفه کېږي بیا ما نه تپوس کوي چې جی دا قبر مبر کې دا اوس چونکې سړی غوړ دی او خان قبر کې داسې چلی او داسې زه ورته شروع شم خبردار چې مالدار سړی درنه د مسلې تپوس وکړي اوړه دې ولا پړک نه چولې چې جواب ورنه کړي ځکه چې د هغه تپوس ته وګوره د هغې عنوان ته وګوره ورته جي نه پوهېږم نه ابوجي ولې ځان نه پوهېږم کوي نه پوهېږم لکه هغه ورځ یو دفتر کې یو سړي ما ته وایي جي دا ماشوم چې د بلې ښځې ته یې وروي چې دا لا څنګه مسله ده داسې وکړي دا لا څنګه مسله ما ورته یاره خان داس چل دی چې خدای خبر مسلې ډېرې دي خو چې څه خبرو چې ته کومه مسله تپوس غیرت پیدا کوي ایمان پیدا کوي غیرت پیدا که تاسو کې ایمان وې دا وزیران چې په لاره تېرېږي تاسو ورته وګورئ داسې پولیس والا چې ټنګ دا غوږ دې ووي لږ پیدا تا خدای په توره بلا مات که نو هغه دی ستې د سرو پچه یې وکړه چې ته بیا راوچته کړې ګوره مه ورته او ته هغه غلام قوم نه چې د امریکې لیونی راشي او په سړک تېرېږي او تاسو ټولې په تماشه ودرېږي هغه دی تا هغه یې کړه ستا خنبیر پلیت دی ضمیر دی غلامانه دی کنی په لاره به روان وي چې بادشاه تېرېږي چې اخوا دې خوا ونه ګوره په لاره روان بېغمه بیګل واوره او ګوګو واوره سبب یو حال دا قوم جوړ سیکریټ دروازې درته بند کړي دي تاسو سال په دروازو کې جوړ کړي کارم څه دی یا به د تماچې لایسنس کې یا به د ټوپک دغه تماچه او ټوپک تا ګړس بړس کا څه دلی ته روان او یا کشمیر ته او یا په روس ورخېږي چې یو لایسن د پاره د سپي غوندې د سیکریټ په دروازه کې ناست لږ شرم وکړئ اوږې تږې نهر ښی بربنډ ښی
خو د بې ضمیرو په دروازه کې ولاړ ښه نه ښکاري. مونږ خو په شرمونو وشرمېږو، مونږ خو دین وشرمولو، مذهب هم وشرمولو، ګیرې هم وشرمولو. زمونږ دې ګیرو نه د ولو واښه ښه دي. والله چې روزانه زه په مخ لاس ووهم نو ما ته هغه د طالب خبر رایاده شي چې یو خان ورته ووایي چې او طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغه ورته خان ما ته پته نشته. ویلې ولې؟ وی که دې ګیرې ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده، او که ایمان تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ تې ښه ده. نو د دې ګیرې لاج چې زه نه ساتم، لاج چې کم د دې ګیرې شان دی چې دا به کم ځای ګرځي، کم ځای به ودرېږي، کم ځای به کینی، کم ځای به پاسي، چې دا لاج زه نه ساتم نو دې ګیرې نه زما بیا د سپي لکۍ ښه ده. ته ډېره ګومنځ را ګومنځ که نو څه پې ګومنځولو کار نه کوي. دا ګیره به اعلی ګیره کي چې ته د دې لاج وساتې. طالب چې مړ کېده پته ورته ولګېده چې ایمان تیروم، وصیت یې وکړ چې زما جنازه د فلاني خان د کور لاندې تیره کړي. چې مړ شو د خان د کور لاندې جنازه تیروله، د جنازې نه یې ورته آواز وکړو چې فلاني خانه. هغه ویل ها جي، وی ستا د سپي لکۍ نه زما ګیره ښه شوه، ایمان مې تیر کړو. اوس مړي څنګه آواز وکړو؟ دا ځان لباس. والله مړي موازونه کوي، مړي قسم په خدای دی چې مړي داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې. خو هغې دپاره محنت او مشقت به پکار، داسې خبرې مړي کوي لکه زه او تی چې کوم. ته څه خبرې؟ یو دوه یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګانو. یو یار تلو چرته چې راغی دا بل مړو مو لمبولی او په کفن کړی و. خلق ورته ویل دوست یې مړ دی. وی ښه. راغی ورته داسې ودرېدو، دا شعر یې ورته ووایي چې سروسی مینا بسارا میروی، سخت بے مہری کے بے ماں میروی. او زما د زړه لختې دومره دشمني دې را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو، یوازې روان شو. دا ولې؟ بیا ورته وایي اے تماشاگاہ عالم روئے تو، اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی. دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا، نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو. نو عیار یې ورته د کفن نه لاس راوویسته. چې لاس یې راوویستو، ده چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیوه. او بزرګانو وی که ده لاس ورکوس به دی هم ختم شي. جنازې نه یې ونه لاس. عزیزانو دا د حال خبرې دي، حال. مونږ قالم پورا نه دی زده کړی نو په حال څه پوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده، ابوبکر صدیق چې لحد کې کېښو نو لحد ته شګې ور وغورځېدې. صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې را ایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی. او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی، ورته صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وم.
زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاسو یې چې کوي. خو دې دپاره حال پکار، محنت او مشقت پکار، سر دست. داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی لاندې. فلحال چې کوم لوی مرتدي مال یې راولی چې ځان سره یې بوزم او ولی وښی رشه وګوره. فلحال مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا علم ورسره مونږ ته تپوس وکړو چې جی دا علم دې څنګه زده کړی، مونږ ته یې وښایه. هغه وی په 40 کاله کې دا علم ما 40 کاله کې زده کړی. اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ، 4 سال میں سکھا دوں، لیکن دل کی صفائی ضروری ہے. رب څنګه صفا کې نو زمونږ صفا دي پخله لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګه پخله خندا پزړه بېمانه مسلمان ګیرم بریخي ړم تور دے حجم کړه ړم تور دے ګمن زمواله ړم تور دے مسواکم صوباړه په جیب کې ټومبل ړم تور دے. تاسو بوي شوي دته دړه صفائی پکاري. ډړه صفائی څنګه؟ یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم. اوبو د پاسه ویل ښه ویل دا خو اسانه وظیفه ده، ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسې اخوا دې خوا مه ګوره، بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله. پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله، بس اوبو د پاسه به ګرځي. ویل ډېره ښه ده. به دریاب غاړې ته ورغلی، په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه یې وردنګلي دي. چې وردنګلي دي خو چې اوبو نیولی دی د پیر نامت یې هیره شوې ده، یا الله یا الله یا الله. خو چې یا الله یې که دریاب ورته سمه ځمکه وه او دی پې وګرځي. ښه وګرځېدو راغی پیر ته یې ویل څنګه چلو؟ پیر ورته ویل څنګه چلو شو؟ وی صاحب ستا حکم خو مې ومنلو، خو چې اوبو ته مې ور ټوپ کو او اوبو راونیوم ستا نوم رانه هېر شو، بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه و پاغه. وی بچیا دغه وخت کې دې زوی یاد و؟ وی نه. وی ښځه؟ وی نه. وی لور؟ وی نه. وی زه؟ وی نه. کور بال بچ؟ ویل والله که مې هېڅ یاد وي سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولی سوا د الله. ویړه کې دې بل څوک نه و سوا د خدای نه. وی نه. وی په اوبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه د هر څه نه خالي وي او د خدای کوري. تاسو پوه شوئ په خبره باندې؟ دړه صفائی غواړي. لغوندې محنت سره که تا ونه لید زما استازو ډېر لوی ولی او بزرګ د زمانې ترمزو حاجي صاحب سره 10 کاله غزاګانې په مومندو کې کړې. ډېر لوی بزرګ قسم یې ماته وخوړو چې یو طالب مړو. هغه طالب و د باجوړ په غزا کې مړو خاخې، هغه قبر اوس هم شته. بل کال زه باجوړ ته تلم چې رالم پې ورل او اوس هم شته. باجوړیان راله ورپسې وی صاحب مونږ دا خپل مړی وړو. ترمزو حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته ویل مې وړئ. وی جی نه وړو یې اجازت وکړئ. وی ګوره مې وړئ. وی نه جی ته اجازت وکړئ. وی زه خپل کار کوئ چې تلی دی قبر را پرانیستی دی چې تختې را لرې کړي دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټی زرغونو او دغه بوټي تانګې داسې په دې سینه راغلی او تک سور د ګلاب ګلې د سپېږمو ته داسې ولاړ. او استاذ مې قسم خوړو چې ما ولیدو وی ما په زندګۍ کې داسې بوی د څه شي نه دي لیدلی لکه د لحد نه دغه ګلاب بوی چې راغلی. وی زر بس هغې تختې ور په صاحب ته راغله. وی صاحب هلته خو داسې چلوي بچو ما چې درته ویل پرده یې مالی پرده یې مالی. دا په ژوند دا به هغه وخت سره پیدا کېږي او که وړاندې نه پیدا دی.
یو سوال شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر متعلق داغه خپل فرامین دا ویل پکار دی چې د عالم برزخ متعلق پیغمبر په خپل سوي بیا دا خبره چې پیغمبر په خپل آیا دا فرامین به د قبر متعلق په ویخوي او کبه خوب لیدلی که په ویخوي خو خبر اخلاص ده او که خوب لیدلی وي نو بیا د پیغمبر په خوب باندې دلائل پکار دي چې آیا د پیغمبر خوب په باب د دین کې دلیل دی او کنه عزیزانو دا یو مشکل ترین سوال دی سوال الحمدللہ علماء تا اس مشکل نہ دی که مشکل وی په دې ملک دغه جاهلانو ته به مشکل وی چې د چا دین سره رابطه او تعلق نه چا چې دین سره رابطه او تعلق وی اغي ته هیڅ مشکل زکه په دین کې دا څه شی نشته چې هغه علماء لیکلے لکاغه ورځه 400 کی او ډېر عظیمه کتابخانه کې یو کتاب وکړو د مولانا روم د کتاب شرح ده مولانا روم یو شعر دی چې بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند مولانا وی چې تواورا چې د شپېلې دا आवाज چې دی دا څه شی یا دا شپېلې وایڅ اوس د مولانا ذوق ګوره ذوق ته شپېلې څه پوهیږو یا شپېلې څوک غږی پکې ټپې وایي څوک پکې غزلې وایي څوک ریډیو کې شپېلو نو ذوق ته خو په دا پوهیږو که مولانا روم وایي نه بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند سینہ خواہم شرح شرحا از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق وی د شپېلې د आवाज چې دی دا په حقیقت کې د شپېلې جړا ده شپېلې جوړیږي عام طور د درمې نه نو دا شپېلې په دې आवाज کې پاغه خپل د درمو وطن پسې جاړي چې خدایا زې आवाज دا خپل ځنګل نه ولې جدای ما او دلته د خلقو په لاس کې لوبې دا د مولانا روم تخیل دی ثابتای دا شی چې زمون روح جدا شه دی او بدن جدا شه بدن بوي روح به پکې نه دغه روح بدن نه لري کا تاسو وګورئ بیا بویونه کړي لکه دا د قربانۍ لري او کلبې موکته چې پاره لاره څوک تیرې دی
پار لاره چې ګورې لري او کلمې پرتی دي کمیټه والا او ته پته نشته ملک د بوی په لپیټ کې دی د کمیټه لاره یې نشته لاره بچرته د کمیټه پیسې د دوی نه کیږي نو هلته لاره یا چواړیانو له څه ورکي چې ګن پیوچل خیر مونږ نه څه زیاتي شي نو بل کار پې وکړو که نه دین نه زیاتي کي نو دا بدن دی روح ته لرې کا بیا به بویونه کړي روح پکې دی سړی په خوند نه مړي روح ته لرې کا نو روح جدا شی دی او بدن جدا شی بدن جوړ دی د ځمکې نه عناصر اربعه او روح راغلی دی د عالم ارواح عزیزانو روح دا ټول کائنات چې نو پیدا نو د ټول کائنات د پیدا کولو نه 4,000 کاله مخکې تر قیامته چې څومره بنی آدم پیدا کیږي نو دا روحونه پیدا شوي 4,000 کاله او د روح د پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې د هغه د راشن بندوبست شوی د رزق بندوبست اوس سړی به کیا پیدا کیږي قیامت کې او داغه د رزق بندوبست لکونه کاله مخکې شوی نو روح راغلی دی د عالم ارواح او بدن جوړ دی د ځمکې خاوره ده اور دی او بدی او هوا ده دې ته عناصر اربعه روح د عالم ارواح نه راغی او په دې بدن کې پوکوالی شو سړی ګرځي خبرې اترې مولانا روم وایي چې زمونږ دا خبرې خندا او جړا په دې تاسو پوهېږئ نه د انسان دا جړا او خندا او خبرې دا په حقیقت کې د روح جړا ده په عالم ارواح پسې چې خدای څه پاک ځای کې وما او را دې وستم دې پلید تنور کې دننه ایسته ته چې هر حرکت کې نو دا روح تا ملامت کوي چې زه پاک شی د عالم ارواح در سره یم دا پلید کارونه ولې کوي غلط کارونه ولې کوي تاسو خیال را نو عرض میں داو چې علماء داسې نکته نشته چې هغې باندې بحث نه یو ټکی مې بل هلته وکت چې عیسی علیه السلام به د رسول الله نه رستو چې راځي د دې داسې مثال دی لکه یو گورنر چې د بر گورنر صوبې ته لاړ شي د بلوچستان گورنر صوبه سرحد ته راغی هغه دلته د گورنرۍ کمان نشي کولی بلکې دلته به د دې گورنر تابع وي که کولی شي خبره کوئ زمونږ امیر المؤمنین ضیاء الحق صاحب مکې ته لاړ شي نو دی په مکه کې کمان کولی شي د سعودي عرب په حکومت که هلته به دی د هغې حکومت تابع وي امیر المؤمنین مې ځکه وایي چې زمونږ د ملک ډېر مولیانو دا خطاب هم ورکړی دا مې داسې وویل لکه یو ملا د چا په قبر ولاړو وی چې دا مړی چې دی د مونځ او دس نه و بلکل به نه مونځ کولو نه به اودس کولو خو ګوپیان به چې وکرل نو ړومبی ګوپي به ماله راوړو امید دی چې خدای به بخلي نو زمونږ خو د کوره خطابونه دي او د کوره لقبونه دي تاسو په دې اخبار کې هسې اخبارونه خو ټول ګورئ هر یو سهار چې وګورئ نو لیډرګۍ ځان نه جوړ کړی اخبار به لاس کړي پوهېږي که نه پوهېږي د اخبار کې تاسو وګورئ د هر ملا نوم چې لیکلی نو هغې سره علامه ټکی لیکلی علامه زما عزیزانو علامه
دی وخت کې په ټول پاکستان کې پنځم نشته، پنځه. علامه دا صفت د هغه عالم دی چې په یویشت علومو هغې ته عبور وي او دا یویشت علوم هغه ته داسې وي لکه دا تلی. نو په ټول پاکستان کې علامه پنځم نشته. په پاکستان کې وګوره بجلیګر مولا حضرت العلامه پلانې حضرت العلامه، یا په دې مولود شریفونو کې څوک تقریر کوي نو هغه سیکرټري وایي اوس بس تاسو په مخ کې حضرت العلامه او پلانې به تقریر کوي. علامه ټکي نه چې څنګه نخره جوړه ده زمونږ په ملک کې، داسې امیر المؤمنین ټکي نه نخره جوړه ده زمونږ په ملک. ما په خبره پوهېږي؟ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، امیر المؤمنین عمر فاروق، امیر المؤمنین عثمان ذی النورین، امیر المؤمنین علی مرتضی، امیر المؤمنین داخل. زما عزیزانو عرض داو چې دغه شعر په ضمن کې علامه بحر العلوم لیکلی دي چې مولانا روم با یسمع رباب، رباب به اوریدو. اوس رباب همونگا ماورو تاسوی ماوری. مولانا روم با رباب چی اوریدنو بشنوز نی چون حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. اگر رنگ مد نظر بے اوریدو او تخیل او توجہ بے اغوا. اوس خو تاسو کلو کې منګي او رباب چې غږوي یا پرون میلو تراغلی وي یا په دې لارو سواره وي نو څم کول په میلو کې مڅ حکم بخت دا د دنیا څخه پیکاوړو تراغلی دا دومره مګي چې پکې مرداري د غړو په ټیمانو کې دا غي هغه امرسي او زلوبو تراغلی وي و بدبخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی ما ته اجازه وکړه چې لږ سیل وکړم. هغه ورته بچیا د مسلمان سیل جهاد فی سبیل الله. مسلمان دنیا کې سیلونو ته نه دی پیدا، نه عیاشۍ او لوفرۍ ته پیدا. زه تاسو ته په ایمان وایم چې په ټول کال کې د اختر په دې 2-3 ورځو کې چې زه څومره تنګ یم دومره په ټول کال کې نه یم. بالکل پڑھمی تیاری کسوک لاس را کئی غاڑی لکه غاڑی و تس مطلب در غاڑی بودیو یو سر بداحتی کئی لا دا شیخان بعضی بدر غاڑی دی دا زی پٹو پونو کڑی نو دا دے دا دروغو سوال نکل. واخر دعوانا ان الحمدللہ.